بد عرفی ورزوی چې دغه قیمتي روجه چې د اغراده چرته پوت نشي چې د یو کال تیر شوی او د یو کال آینده ګناه په الله په دغه یو روجه باندې معاف کوي نو قیمتي ورځ شپې دي نه چې په عبادت کې تیر کو د عرفی ورځ هم یاد ساتو دا کال کې یو ورځ ده او بیا آینده کال سپته ده چې ژوندي به یو ژوند بم وي او که به نه وي چې دا ورځ بم په لاس د عرفې راشي او که به رانشي نو دا غنیمت ګڼئ نن ژوند الله درکړی دی نو ژوند غنیمت وګڼو مخکې د مرګ نه نو ژوند لاس کې دی او د عرفې ورځ راغله نو چې دا مونږ غنیمت وګڼو چې نه ده معلومه چې آینده کال به دا ورځ راځي او که به نه راځي نو به هر صورت د دې په باره کې هم خیال ساتو د اختره پورې دا 10 ورځې د دې ورځو احادیثو مبارکو کې د عمل فضیلت راغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی دیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام وی پدی ورځو کې چې څوک نیک عمل وکي پدی 10 ورځو کې نو یو عمل الله ته دومره غوره نشته لکه کم عمل چې په دې 10 ورځو کې وکړل شي دا الله ته ډیر زیات غوره دی په دې 10 ورځو کې چې څوک څه عمل وکړي هر یو عمل که روژه نیسي که تهجد کوي که صدقه ورکوي ہر عمل چې په دې 10 ورځو کې وکړل شي نبی علیہ السلام فرمایي دا الله ته دومره خوښ دی چې د دې نه علاوه نورې داسې ورځې نشته دی چې د هغې عمل دی الله ته خوښ وي نو صحابو ترنه تپوس کوي د الله حبیبه وللجهاد فی سبیل الله وی چې یو سړی په لاره د الله کې جهاد وکړي اغبم د دې ورځو د عمل نه غوره نه د دواړو جهادو سردار ورته او فرمایل وی او ولل جهاد فی سبیل الله او نبی علیہ السلام ورته بیا وی او هغه یو کس چې هغه جهاد لړ شي د ځان سره مال اوسي او په خپل لاړ شي او بیا واپس را نشي مال اولگیدو شہید شو جان اولگیدو نوی دقا دا یو کس عمل غورا کی دلیشی دی ورزو کی چی سوک عمل او کی